شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمام مخلوقات روحونه د هغه په قبضه کې دي. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا څښتن دی. او د حمزه بابا په دې دوه شعرونو چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خدای زیات کړي یو پلسه د پښتو د لیلا حسن، خدای زیات کړي یو پلسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کا. د اف ام 105.6 وای صاحب ټایم رادیو اسانه د ډېرو خوږو درنو لیدونکو د خپل کوربه سیدادین له اړخه د مینې او خلوص نه ډک دي هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ، د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر د نهې په ورځ باندې د شورو په شپه باندې موږ راځو او ستاسو سره حجره پروګرام راوړو. او په دغه حجره پروګرام کې موږ د خیبر پښتونخوا هغه نوموړي هغه شاه راولو، هغه نوموړي شاه هغه نوموړي خلک راولو کوم چې د دې خاورې دپاره د دې پښتنو دپاره او د خپل ادب دپاره د خپلې پښتو دپاره په ځان شپه ورځ یو کړي وي او په دغه میدان کې خپل اسونه ځغلوي لګیا وي. نن هم هغه کړای روانه ده. هغه کړای کې زموږ سره نن ډېر ګران او خوږ استاد، نقاد، ډاکټر، حکیم، تبصره نګار، کالم نګار، ډرامه نګار، افسانه نګار چې په سلونو افسانې لیکلي دي، په سلونو ډرامې د سټیج، ټي وي، ریډیو دې دپاره لیکلي دي. د هغې سره هغوی چې کوم دی نو میډیکل ریسرچر هم دي چې په میډیکل په دنیا کې هم د هغوی یو لوی نوم دی، د طب په دنیا کې هم د هغوی یو لوی نوم دی، د هومیوپیتھک په دنیا کې هم د هغوی یو لوی نوم دی. د چا نه پټ نه دی. او د دغه ښاغلي په هکله باندې اجمل خټک بابا وایي چې زه روحانیت د اشتیاق نه اخلم. او په یو بله موقع ویلي دي چې کاش اقبال ژوندی وي او زه ورله تللی وي او ستا دا فریاد نظم مې ورته اورولی وي. او په بله موقع باندې وایي چې ستا خبرې ما له ډېره حوصله راکوي. دا زه نه ویم، دا ښاغلی اجمل خټک بابا وایي، خدای دې سره د خاورو وبخښي. او په بله موقع ویلي دي په تا د هېڅ چا اثر نشته، شابسې دغسې خپل انداز ساته. زما په نوې شاعرۍ کې د اشتیاق لاس دی. او په بله موقع وایي چې ته زما زړه او ذهن دواړو ته ډېر نږدې یې ملګري، خو داسې ډېر میلاویږي خو ستا په شان ملګري ډېر کم میلاویږي، ستا په شان استادان ډېر کم میلاویږي. نن چې زموږ سره کوم ګران او خوږ ملګری دی د هغوی خونناب کتاب هم چاپ دی. زما په خیال چې په خیبر پښتونخوا کې به داسې پښتون یا پښتنه یا ماشوم لوی به نه وي چې هغوی به د ډاکټر و حکیم، شاعر و ادیب، استاد، نقاد، میډیکل ریسرچر، تبصره نګار، کالم نګار، تجزیه نګار، حافظ و قاري او دا کوم غزل چې تاسو ته بیک ګراوند کې غږیږي د دې خالق فلسفي لیونی اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب زموږ سره میلمه دی. عالم هم دی، فاضل هم دی، حافظ هم دی، قاري هم دی، ډاکټر صاحب هم دی، حکیم صاحب هم دی، ورسره شاعر هم دی. نن به موږ دوی سره د دوی د ژوند او فن په اړه باندې خبرې اترې کوو چې ډاکټر صاحب شاعري څنګه شروع کړه، په دې دومره مصروفیاتو کې د خپلو وړو له خپل ادب له خپل سټډي له څنګه وخت ورکوي. دا خبرې به نن ډاکټر صاحب سره کوو. خو یوازې زه نه، تاسو به هم راځئ د ټلیفون په کرښه باندې 0314 40 40 755 03 14 40 40 755 باندې. د ټولو نه اول خو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب ستاسو ډېر بې انتها مشکور یم، ممنون یم چې د دومره ډېرو ګڼو مصروفیاتو او د ستړي ژوند نه مو یو څو ګړی موږ له راکړې. ستاسو یو جهان مننه. او د ټولو مینوالو له طرفه د اف ام 105.6 وای صاحب ټایم رادیو سره د ټول منیجمنټ سټاف له اړخه د ټولو همکارو له اړخه تاسو ته ډېر هرکلی وایو او ډېره زیاته مننه مو کوو. ډېره مهرباني سید عادل ستاسو هم او چې څومره دا زموږ
مینوال زموږ غږ اوري نو هغوی ته په دلو دلو دعاګانې په جلو جلو سلامونه. ګران مینوالو معذرت پدنه غواړم په دې وجه چې بالکل بیګا شپه مې بالکل خوب نه دی کړی او بلکې مطلب دا چې د 2-3 شپو کې مې صرف 2-3 غنټې خوب کړی نو ډېر زیات چې کوم نو ستړی یم خو امید ده چې ستاسو جذبې هغه به ما اذان سره تر و تازه لري که زما کوشش خدا وي چې زه مطلب دا دی همیشه تاسو ځان سره تر و تازه وساتم خو کله کله د زړه دا بیټري مې لغوندې چارج کم کړي نو بیا تاسو نه دغه توانایي او اکسیجن اخلم او بیا یې په تاسو په دوباره ویشم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه آرجے ډاکټر و حکیم حافظ و کاری شاعر و ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ډراما نگار و کالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیونی چې مطلب په 12 چینلو به تاسو زما پروګرامونه اورئ سره د خیبر یا د مختلف ټي وي چینلو یا مختلف ډیشز چینلو چې کوم زمونږ د ملک دي نو مرۍ مې هم ډېره گزار نه کوي ځکه چې مطلب دا چې استعمال ډېر زیات وي بهرحال څه ګزارونه به راسره کوئ نو ستاسو یو جهان مننه. ډاکټر صاحب دا راته ووایئ چې شاعري تاسو کله نه شروع کړه او شاعري څنګه شروع کیږي فطرتي شاعري څنګه یې او یو هغه تا ما جا چا دا یو ځای کړي دغه شاعري نو په دې کې څه فرق کیدی شي داسې ډېر زبردست سیدار ورور ستاسو خو ډېر ډېر شکریه ادا کوم چې په دومره مطلب دا چې مصروفیات ژوند کې تاسو موږ له وخت راکړو موږ مو راوبللو ستاسو د دلبر چې څومره ټیم دی سجاد ورور دي او د موږ چې څومره خواږه ملګري دي په دغه ټیم کې څومره همکاران دي معاونین دي پروډیوسر صاحب او مطلب دا چې ټول منتظمین چې څومره زموږ دلته د ادب یا چې کوم دی نو صحافتي یا د میډیا ملګري دی ټولو شکریه ادا کوو د زړه تل نه د زړه کومې نه او یقینا چې ډېر خوشحاله شوم دلته ستاسو ډېر زبردست سیسټم دی د سټوډیو او چې کوم انتظام دی چونکې زموږ خو ریډیو سره ټي وي سره ژوند وي نو یقینا چې پرسکونه ماحول دی نو امید لرم چې انشاءالله پروګرام به ډېر په ښه طریقه په مخکې بوځو. څو پورې ستاسو د سوالاتو تعلق دی نو شاعري څنګه کیږي شاعري به داسې وګڼئ چې زړه یو ګزار وخوري ټیک شوله اول خو دا چې دا شاعري فطري وي یعنی هر انسان ځان سره فطرت کې په خمیر کې په خټه کې هغه ګلي څه خصوصیات راوړي وي چې هغه د الله تعالی طرف نه ودیت شوي وي نو یو پکې هغه هنر ته شاعري ویلی شي. دویمه دا ده چې کله زړه ګزار وخوري په عام حالاتو کې چې کومه شاعري کېږي نو هغې کې هغه درد او سوز نه وي خو چې کله زړه ګزار وخوري څنګه چې موسی علیه السلام باره کې چې کوم ذکر دی چې واضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنة عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم چې ګټې د کوټۍ راواچوله او مختلفې چینې تېنه چې کوم دی نو جاري شولې د بني اسرائیلو مختلفو قبیلو دپاره همدغسې زړه ګزار وخوري او د هغې نه کله د سوز کله د ګداز کله د درد کله د اوښکو کله د شعر کله د زمزمې په شکل مختلف چې کوم دی نو هغه اوازونه او راګونه او دغسې سازونه راوچت شي چې یو ته پکې شاعري ویلی شي. بیا شاعري دا ده چې دا خو تا ته یو موقع جوړه شو یو پټی خو تا ته میلاو شو اوس په دې کې به ښه تخم څنګه وي هغې ته به ښه سره څنګه اچېږي ښه هوا بندوبست ښه د اوبو نو هغه بیا د انسان خپل کیفیات دي اندروني جذبات دي دغه د مشاهدات دي تجربات دي او دغه احساسات دي چې په هغې کې څومره زور دی وخت سره سره دغه علم دغه حکمت دغه تدبر دغه چې چار چاپیل نه څه اخذ کړي دي نو هغه ماخذات دا ټول په هغې کې بیا جمع کېږي د دې مطلب بیا د هغه تخم او چې څومره د ښې اوبه اچولې څومره ښه سره څومره ښه هوا او رڼا نو دومره به د هغې نه ښکلې ونه هغه به چې کوم نه جوړېږي نو دغسې یو دیوان په شکل نو شاعري په دغه طریقه باندې خپل وخت سره سره د هغې نشرما د هغې ارتقایي مراحل جاري وي بهرحال موقع به ورته خامخا دا وي چې هغه به زړه ګزار خوري چې هغه چې کوم دی هغه درد نه خبر شي د هغه سوز نه خبر شي.
ډیره مننه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب. جی. دا راته ووایي ډاکټر صاحب د دې دومره ډیرو مصروفیاتو چې یو طرف ته کالم لیکل وي، بل طرف ته تبصره لیکل وي، بل طرف ته چې کوم ځای تجزیه وي، بل طرف ته بیماران هم د دنیا راځي، بل طرف ته تاسو شاعري هم کوئ، نو دا دومره مصروف اشتیاق الرحمن اشتیاق خپلو بچو له خپل ادب له دې کې څنګه وخت وباسي؟ سید علي لومړۍ خبره خدا ده چې ډېر مختصر ژوند دی. د الله فضل ما من د الله د طرفه ډېرې مهربانۍ دي. چونکې زما نکاح علامه علامه محمد شاه صاحب چې کوم رحمت الله علیه چې دیوبند هندوستان نو ته علامه خطاب میراو شو، صاحب کشف و د دنیا او مفتیانو صاحبانو عالمانو صاحبانو په لیکل کړي دي. د خپل وخت د هغه څوک ثاني نه و که هغه د مفتي فرید صاحب او خدای خاور سره وبخښي وارث صاحب و که هغه زموږ نور لوی اکابرین دي. نو ټولو مطلب دا چې په واجب باندې ډېر څه لیکلي دي. نو هغه دومره قداور شخصیت و، نو بد داسې وګڼئ چې د هغې غوښې شوریا او هغه اثرات موږ ته راغلي وو. نو په ډېر کم عمرۍ کې الله پاک ماله ډېر څیزونه راکړي وو او بیا وخت سره سره هغې کې ورو هغه د خام نه ورو چې کوم دی نو هغه خام پن ترې ورو ختمېږي او ارتقایي مراحل په مخ کې روان وو. بله خبر دا ده چې ډېر مختصر ژوند دی. نو په دې کې به ځان له هم سکول غواړي، د کور له به هم سکول غواړي، د کام له به هم سکول غواړي، د پوره دنیا او نړۍ له به هم سکول غواړي. ټول خپل خپل حقوق دي. نو که یو ځل مو دا سترګې پټې شوې بیا په قبر کې زموږ د خاورې نه کولار استاد مانګې او ټوټنګ هم نه جوړوي. نو دغه یو څو ورځې ژوند دی چې ځان دپاره به هم څه کوو او د کام دپاره به هم څه کوو. نو دا د هغه جذبې اثرات دي په ما کې چې مطلب دا ځان مې تقسیم کړی دی او کوشش مې دا وي چې د ټولو اړخونو کې خپل کردار ادا کړم د خپل وس مطابق. جی ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د شاعرۍ دپاره دا خو تاسو لوازمات اخول چې دا د پکار وي داسې داسې وخت کې وي شاعري، خو دا راته وایي دې لپاره څه خاص عمر پکار وي که نه هر وخت کې سړی شاعري شروع کولی شي؟ نو عمر خو خیر ځکه نه شو ویلی چې په دنیا کې ډېر ښه شاعران د ډېر وړ کوټوالي نه چې کوم دی که نه نو هغې شاعري کړې ده، د هغې بلا ثبتونه دي. ټیک شوله. نو داسې شاعران هم شته لکه خاطر کوالو نو 20 کال عمر کې هغه لیک لو زده کړو او د شاعرۍ ابتدا وکړله. داسې شته چې بالکل ماشوموالي نه چې کوم دی د هغې په خوله باندې په داسې خبر راتلی چې لوی خلک به ورته حیرانېدل. نو داسې ګڼ مثالونه موږ څخه شته. نو خو اوس که اخوا ځمه نو خبره به ډېره اوږده شي. نو بهرحال دې یو چې کوم دی نو یو زموږ په تاریخ کې یو علامه صاحب تېر شوی و چې هغه شاعر و، خو هغه داسې و چې په وړوکوالي کې لبې کولې او چاته پته لګېدلې وه چې یاره دی په شعر باندې پوهېږي یا په مطلب دا د عربۍ په اصولو باندې پوهېږي. هغه یې راغلی په سلام واچو، داسې لبې کولې ډېر وړوکی و. هغې ورته وایي السلام علیکم که نه مطلب دا چې السلام علیکم. دته خو پته ولګېده چې په میم باندې خو دی دوه پیش راوستل تنوین. انو دلته کې چې کوم ځای کې د ټکي په سر کې زبر رالی که نه د هغې ټکي په آخره کې تاسو مطلب دوه څیزه نشئ ټاله کولی لکه څنګه چې دوه پیشه شو که نه. نو دوله په شعر کې جواب ورکړه وی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا جامع التنوین مع اللام. څنګه هلته کې سر کې الف او لام رالی که نه چې کوم ځای کې د ټکي په سر کې الف او لام رالی لکه السلام خو مونږ لام پکې واو نه خو سر کې خو الف او لام رالی که نه نو السلامو انو دلته کې السلامون غلط شو السلام علیکم. نو الف او لام مطلب اوله جواب ورکړه چې وعلیکم السلام یا جامع التنوین مع اللام ای جمع کوونکو د تنوین د لام سره یعنی په سر کې الف او لام راغلی او تاسو میم باندې څنګه دوه شده راوستل. یا دا ماشوم هغه ټایم لوبې کولې نو هغې مطلب ورته په سلام شو او یې پته ولګېده چې یاره د هغه د هغه فصاحت او د بلاغت نو دې کې د عمر څه چې کوم دی نو هغه قید نشته دی. او تعلیم ولې پکار وي که نه شاعرۍ لپاره؟ نو تعلیم خو ګوره دوه درې قسمه دی که نه. دلته مونږ تعلیم څه ته وو؟ تعلیم مونږ ډیګرۍ ته وایو. یعنې دا ډېره عجیبه خبره ده. مونږ هغه چا ته تعلیم یافته وایو چې چا 10م کړی 12م کړی 14م 14م دا بالکل غلطه ده. تاسو ته پته ده نن سبا بلا بلا مقدمې بلا بلا مسالې بلا بلا کشالې بلا بلا داسې ستونزې چې هغه
د پاکستان عدالتونه په 50 کاله کې حل نه کړي. پخوا به زموږ مشران په حجره کې کېناستل او په نیمه ګنټه کې به دومره غټه مسله حل کړله چې هغه مطلب دا چې هغه چې چا سره ظلم شو به هم خوشحاله و او که چا به ظلم کړو نو هغه هم پرې مطمئن و که نه. اوس مونږ فیصلې وکړو نو دا عدالت ځان له فیصلې چې په لار رازونو بیا ورته ناست دي. لکه مطلب دا چې بیا مو هغه مسلې حل نه وي بیا دلته جدا دشمنیانې تر غاړې وي که نه هغه فیصله چاته منظور چا نه. خبره دې پورې کوم زموږ مشرانو څه سبقونه ویلو خو عقل تعقل فلسفه تدبر دا ځان له څیزونه دي. دې تعلیم سره څه کار نشته چې دغه ډیګري شته او که نه. او په ډیګرو خو تا زما هغه نظم به اورېدلی چې څوک چې عقل او شعور ګوري په ډیګرو کې لکه ګوري سمندر په قطرو کې که په بار شي کتابونه انبارونه خو به عقل پیدا نه کړي څوک په خرو کې او د لاټو بچې به چرې توتي نشي که یې لوی کړه د سرو زرو په پنجرو کې او نه به واخلي څوک باشه د باس په بیه که الوزي د اسمان په کنارو کې او د بټنګ اوس خو ډېر کمی د یو نشپاته یو بټنګ یې که نه د بټنګ قیمت پر هېڅ نه سیوا کېږي که یې کېږدي د سیوانو په ټوکرو کې نه به سپی چرې حساب شي په سړو کې که یې وساتې ټول عمر په بنګلو کې د اشتیاق د شعر سپړدل څه آسان نه وي سمندر یې بند کړی په کوزو کې. نو خبره دا ده چې ډیګري سي یا خو که ته خر ته اوس کتابونه انبار کې نو عقل فلسفه تدبر دا ځان له څیزونه دي. ټیک شوله نو تاسو خبره وکړه د تعلیم نو شاعرۍ دپاره چې کوم دی نو چې کوم تعلیم په کار دی هغه څه قید نشته بند چې ګنده 14 او 14 او 15 کړي د هغې دپاره شعور ضرورت دی د هغې دپاره د احساس ضرورت دی د هغې دپاره هغه تعلیم ضرورت دی کوم چې موږ د ژوند د مدرسې نه حاصلو د ژوند د مکتب نه حاصلو. او داسې بلا خلک دي چې هغې هغه مدرسې ته نه دي سکول ته خو هغې د ژوند د مدرسې نه دومره څه اخذ کړي دي چې د هغې شعرونه او غزلې بیا په خپله په سکول په یونیورسټو کې پړاویږي. لکه مثال په طور باندې حمزه بابا خپله چې کوم دی نو 8 جمعاته پاس او د هغه باندې د پی ایچ ډي کېږي د هغه یو شعر تسپړه نو مطلب دا دی چې یقینا موږ به دا ووایو چې هغې لپاره دې تعلیم ضرورت نشته چې یعنې پابندي نشته که دا نه چې یو شاعر به که لوی نه که څوک پورې هغه 14 نه وي پاس کړی ټیک شوله هغه ځان له دنیا ده هغې کې د هغه ځان له خپل هغې لپاره یو کرایټیریا ده د هغې لپاره یو پیمانه ده چې ښه شاعر به هغه چې هغه به ښه احساسات وي ښه جذبات وي ښه کیفیات وي او جوړه مشاهده وي جوړه مشاهده وي ټیک شوله او هغې کې بیا دنیا تجربات هم ورته داخل شي او بیا که ورسره علم او نور څیزونه وي که نه روحانیت یې ورسره نور فلسفي ورسره نو دومره مطلب دا دی چې به هغې فن سیوا کېږي ځکه چې صرف فن د شاعرۍ زده کول داسې وکړه لکه تا یو مجسمه جوړه کړه د ګټ نه یو مجسمه په دې کې ساه اچول چې دي که نه دا هغه ستا هغه جذبات او احساسات او کیفیات او هغه مشاهدات او تجربات دي چې څومره دا تاسو که د اعلی پای وي دومره به ستا مجسمه کې روح د اعلی پای یعنې مطلب دا دی چې ستا به شعر کې اغره وقات او رفات او مطلب دا چې د هغې عظمت دا به درنه څڅېږي چې څومره ستا په شا خیالات او دغه څیزونه برابر او اوچت وي. ګرانو قدرمنو اورېدونکو زما په خیال چې څو پورې ډاکټر صاحب دلته کومې مشاهدې کوم بحث مباحثه دلته روانه ده د هغې نه به تاسو دا مطلب اخیستی وي چې دا اوس درته کوم غزل یا سندره لګوم نو دا د ډاکټر صاحب د زړه اواز دی. راځئ چې ټولې په جمع باندې واورو چېرته هم د خپل وایس آف ټایم 105.4 ریډیو سره اوسئ او خپل کوربه سید عادل او میلمه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب سره اوسئ. ورځ مې بې د تا نه وي د شپې په شان تېر کړم اختر خو د روژې په شان ورځ مې بې د تا نه وي د شپې په شان تېر کړم اختر خو د روژې په شان پروت چې په کوم زړه کې وي خمار د عشق پروت چې په کوم زړه کې وي خمار د عشق حسن به پرې لګي د نشې په شان او بل مې ډېر بې شانه حسن ولید نن
بل مې ډېر بېشانه حسن ولیدل شان یې لږ راوړلو د هغې په شان او ډېرې ښکلې پاکې جذبې شته دی خو ډېرې ښکلې پاکې جذبې شته دی خو نشته دی د مینې د جذبې په شان او مخ د محبوبې که چاته هر څه وي مخ د محبوبې که چاته هر څه وي ما ته مبارک وي د کعبې په شان او مونځ اشتیاق په هغه جانماز کوي مونځ اشتیاق په هغه جانماز کوي وي چې د جانان د لوپټې په شان د وایس آف ټایم اف ام 105.6 حسن ابدال ډېر خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل لاړخه او د میلمان ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب لاړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات یو وارې بیا قبول او منظور کوي ګرانو قدرمنو اورېدونکو ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب سره نن زموږ د ادب په حواله باندې د دوی د ژوند او فن په اړه باندې دوی سره خبرې اترې روانې دي ډېر په ګرانه مو ترې وخت اخیستی دی نو که تاسو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایي یا د دوی نه څه پوښتنه کول غواړئ نو راتلی شئ تاسو موږ سره په 0314 40 40 755 باندې دوی سره دوا سلام یا د دوی نه څه پوښتنه یا څه غوښتنه دې کول غواړئ د دوی څه نظم غزل تاسو ته یاد وي یا مطلب دوی نه څه اورېدل غواړئ بلکل تاسو ورسره راتلی شئ په 0314 40 40 755 باندې ډاکټر صاحب شاعرۍ باره کې خو ډېر زیات موږ هم ولوستل دا ردیب دی دا کافیه ده دا دي بله دغه دي صنفونه دي پکې خو دا صنف تضاد څه شی دی دا څه ها بالکل ډېره مننه سید عادل تاسو چې کوم زما د صنف تضاد باندې هم خبرې کوم خو دا تاسو چې زما کوم غزل وي چې ورځ مې بې د تا نه وي د شپې په شان تېر کړم اختر خو د روجې په شان بل مې ډېر بېشانه حسن ولید نن شان یې لږ راوړلو د هغې په شان پروت چې په کوم زړه کې وي خمار د عشق حسن به پرې لګي د نشې په شان او ډېر ښکلې پاکې جذبې شته دی خو نشته دی د مینې د جذبې په شان مخ ته محبوبې که چاته هر څه وي ما ته مبارک وي د کعبې په شان مونځ اشتیاق په هغه جانماز کوي وي چې د جانان د لوپټې په شان نو دا ځکه مې ستا شعرونه بیا په دوباره وویل دا تاسو چې کوم زما شعرونه ووي غزل نو دا مې ځکه په دوباره وویل چې کیدای شي ځینې مینهوالو ذهن کې یو پیچې غونډه کې مطلب دا توقف راغلی چېرې جانماز دی او لوپټه ده او لیلا ده که نه نو ګرانو مینهوالو دې ته ویلی شي پهلودار شعر یعنې هر څوک د خپل مدعا او د مقصد مطابق معنی اخلي نو د دې ګوره یو خو دا ده د جانماز رنګ څه کوپر نه دی چا کم خوښ وي دا ټول رنګونه د الله پاک دي صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون دویمه خبر دا ده چې زما ګوره 3.5 نعتونه هم دي نو که مطلب دا خو ستاسو په ذهن منحصر ده چې هغې نه څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانماز مراده دي د هغه شړۍ ته مراده دي که هغه کمبل او یا صادر یا پټکې ته مراده اخلي که نه نو دا ګورئ ډېره لویه دنیا ده نو چته هم د یو شاعر لفظي معنو ته مه ګورئ ځکه چې ځینې شاعرانو ټوله ځواني صرف د فن په سمندر کې ډوبه تېره کړې وي او هغه صرف د سمندر زګونو نه بلکې کته په ویښ کې لالونو پسې ګرځېدلی وي او بیا یې هغه لالونه راجمع کړي وي نو چونکې عام خلک خو سمندر هغه ویښ ته کوشوي نه وي ځکه د هغه لالونو مطلب د هغې ته د هغوی نظر نشي رسېدی نو چې کوم ځای نه پوهېږئ بس هلته خاموشي اختیاروئ یا تپوس کوئ خو د ځان نه د شعرونو باندې ګوره چې کوم دی که نه نو پتوی مه لګوئ لکه رحمان بابا چې فرمایي وایي معشوقې د عاشقانو دین ایمان دی معشوقې د عاشقانو دین ایمان وي زه به چا در خپل دین ایمان ورنه کړم که د زلفې خدای یو ځلې په لاس راکړې یو ویښته به دې په 10 جهان ورنه کړم نو اوس تاسو ته څه پته ده چې رحمان بابا د چا زلفې یادوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زلفو ته اشاره کوي نور ستانونو مطلب دا باید دا شعرونه اورئ او مخکې هلته کې د قدم کې خودو کوشش مه کوئ ځکه چې مخکې ستاسو نظر کار نه کوي بله خبره صنف تضاد سید عادل صاحب تاسو څنګه تپوس وکړو نو صنف تضاد د شاعرۍ
چې کوم اصناف دي او کوم خصوصیات دي یا کوم قسمونه دي چې په کوم سيزونو شاعري ښایسته کېدی شي کوم ته چې موږ محاسن شاعري وایو یعنی په کوم سيزونو هغه ښایسته سيزونه چې هغه سره د شعر حسن نور سیوا کېږي نو هغه کې یو ته ویل شي صنف تضاد د ضد نه وته د چې کوم ماده مشتق ته یعنی چې کوم د اشتقاق شوی دی کوم ته چې ورډ روټ ویل شي نو هغه د ضد نه وته ده نو دې مطلب دا دی چې په یو شعر کې دوه مختلف اپوزیټ سيزونه راځي ول یعنی دوه الټا سيزونه لکه زما دا غزل چې تاسو واورېدو ورځ مې به د تا نوي د شپې په شان نو ورځم پکې رااله او شپه هم پکې رااله یعنی الټا شو خبره ورځ او شپه نو دې شعر حسن نور سیواږي تیر کړه اختر خود روجه پشان اختر هم پکې رااله روجه هم پکې رااله یا حمزه بابا چې وایي پرېږده چې لوزونه د دروغو د رښتیا کړم ته راته سبا کوه زه به بېګا کړم نو دې خوا یو مصره کې رښتیا راغله نو سره دروغ راغله بله مصره کې سهار راغله او سره ماښام راغلی یا ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزله ځوان زه دې بابا ته شوې د پښتو غزله ځوان زه دې بابا کړم نو ګورل د خپل مقصد هم ته پوره واغسته اول ته پکې مطلب د ځوان رااله بابا ټکه رااله هغه د شعر حسن نور سی واکو یا مثال په تور باندې د حمزه بابا دا شعر دی چې غواړي چې هر څوک د خوشحالۍ ورځي غواړي چې هر څوک د خوشحالۍ ورځي چا به د غم شپې د پچا نه راځي مطلب دا خوشحالي وختونه خلونه به د غم نه راځي دا خوشحالي ده یا بل شعر د بابا وای خدای دې مین ډیر کې چې خیره کوي خدای دې مین ډیر کې چې خیره کوي نور راته اسچل د دعا ناراضي خدای دې مین ډیر کې چې خیره کوي د خیره رااله نور راته اسچل د دعا ناراضي او دلته کې پکې دعا راوستله نو دې ته ویل شي صنف تضاد او دا سه مطلب دا چې ګړ مثالونه دي که اوس پس پردو شروع شو بنو زما خیال لشي لکه جی زما اوسم مطلب دا دی لشل مثال دا سه درکمه خو دا غټه خبر ده چې لکه زما د دې غزل شعرونه جی سکرانه بیل شولې خیال سره مې مل شولې سکرانه بیل شولې خیال سره مل شولې الله بیل دل رال او دلته ټاله کې دل رال ها او یا مثال په تور خپل د ژوند ده او مال راجل شولې خپل د ژوند ادا نو ژوند او مال راجل شولې نو مر ټیک شوله نو دا سه مطلب دا چې دغه ته ویل شي صنف تضاد او دا د شاعري حسن چې نوغه نورم سیوا کی جی ډاکټر صاحب استاد شاعري به موضوع او د پر مینوال چې کوم درو په 0314 40 40 755 باندې راځي نو ګورو چې دی استاد سره صد دوا سلام کول غواړي سب پختره نه کول غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام رور می څوک ته او د کوم ځای نه دی ممتاز بادشاہ خبرې کوم تخبه ګلبخان ډېر خوشاله شوم چې تاسو زموږ د خټه او ډاکټر اشتیاق تاسو زموږ د ممتاز بادشاہ د کوم ځای نه جی تخبه نه جی خجه خا څنګه راول خیر دې ټیک ټاک ډېر مهرباني خیر دې ډاکټر صاحب تم سلام پېښ کوم وعلیکم السلام ډېر مننه ډاکټر صاحب استاد بسو د څوک ځلې نه دا مې ډېر زیات خوښې او دا هر وخت اورم جی دا یو دا غزل ما سره کپن کې دا یار تصویر کې یو دا خبر ته وي چې زم او په خوب دمه څنګه وي هغه زم درنه حتی چې په خوب باندې ود شمه او جی او دا غزل دې ډاکټر صاحب ډېر او زما دونه بدقسمتي ده چې تاسو دونه غته سیو زموږ تخبه ته راځي او موږ د ملاقات ونشي دا زموږ ډېر او بدقسمتي ده جی الله دې او کې چې ملاقات وشي الله تعالی ممتاز بادشاہ صاحب نه منظوره
خو ستاسو د مینې روحاني طور زه محسوسوم او زه چې سیمه د ستاسو په مینو باندې یم ستاسو په ستاینو باندې یم نو انشاءالله زه کوشش کوم چې ستاسو د یو غزل خو تاسو واورېدل او چې بل غزل کوم ستاسو خوښې دی زم درنه له حد ته چې په خوب باندې وده شم او زه کوشش کوم چې دا هم درته پلی کړم او بل ډاکټر صاحب ممتاز باچا زما په تیر خپرونه کې کال کړی چې ما سره ډاکټر صاحب دا غزل ولګوئ زما کفن کې ما سره د یاد تصویر کېدی ډېر ډېره مهرباني ممتاز باچا صاحب تاسو ته مونږ دغه بل غزل هم انشاءالله ډیډیکیټ کوو او تاسو ته یې وروو او انشاءالله جی چې مو دې جمعې له راځي تقدیر ته کله نو لازمي ورته ملاقات کوم انشاءالله الله مریض هغه هم درولم وایي شوګر مریض هغه سره ملاقات په سر سترګو باچا صاحب او پروګرام اوري او تاسو د خوښې دا غزل تاسو ته لګوو ښه ډېره مهرباني یو جان مننه نور څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه ډېره مهرباني صحیح شه السلام علیکم ډېره مننه جی یو جهان مننه راځئ ګرانو قدرمنو اورېدونکو چې د ډاکټر و حکیم شاعر و ادیب اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د ښکلې شان غزل ممتاز باچا ته او داسې ټولو اورېدونکو ته د ډاکټر صاحب د طرفه یو ښکلې شان ډالی ګرانو قدرمنو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی غږ دی د وایس آف ټایم اف ام 105.6 حسن ابدال ګرانو قدرمنو اورېدونکو کوم غزل چې تاسو اورېده د ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب غزل و چې د ممتاز باچا صاحب په فرمایش باندې موږ تاسو ته وړاندې کړو اوس ګورم چې بل ملګری زموږ سره څوک دی او د ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه کول غواړي السلام علیکم د ژوندون تکه توره شپه در رڼا غواړم د خپلې برخې د مرض تومنې در سره نه وي نه مشال خو پکې بل کړه که نه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډېر ښه ډېر زبردست خپله پېژندګلو کوم را سره وکړه لږ خوشحاله به شو اسماعیل ټیلر د شوی اډې نه جناب اسماعیل ټیلر د شوی اډې نه ډېر هرکلی راته وایو ستړي بشي درته وایو اسماعیل پروګرام کې بخیرالي ته وایو ډېره مننه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب زموږ سره په سټوډیو کې ناست دی او د پروګرام په اړه باندې څه پوښتنه ترې کول غواړي چې د سجاد خان د خولې نه مې دا واورېدلې چې ډاکټر اشتیاق صاحب راځي پروګرام لا نه ډېر زیات خوشحاله شوم او خوشحاله شو ما سره داسې الفاظ نشته چې دوی شکریا زه ادا کړم د چینل ته په راتلو باندې یو جان الفاظ ما سره دومره ګټور وي نو ما به دوی په الفاظو کې شکریا ادا کړو خو ما سره الفاظ نشته چې ډاکټر صاحب شکریا ادا کړم ډېره مهرباني ډېره مننه چې یو جهان مننه ستاسو د مینې څه پوښتنه به دې کول غواړي نو بس ډاکټر صاحب خو چې کوم دی نو زه دا وایم چې زما استاد دی د ریډیو اولنۍ جی نو دا زما لپاره ډېره د فخر خبره چې زه ریډیو ته د ډاکټر اشتیاق په حواله راغلی یم د دوی په تورو راغلی یم او د دوی په تورو باندې کوم دی نو بلا خلکو زه وپېژندل یم ریډیو ته کالونه کړو پروګرامونه هم ترېنه کړي دي د ریډیو نه علاوه چې کوم دی نو په داسې موقعو کې چې کوم دی نو موږ ته د تقریر دعوت راکړل شوي دي چې په ذهن کې مې اسم نه خو د دوی یو الفاظ یو ویډیو په هغه لږ ساعت کې موږ ځان ته رامخته کړي دي او موږ چې کوم دی نه هغه محفل کې د هغه وخت مناسب هغه خبرې اترې کړي دي نو دا زموږ لپاره ډېره د ویاړ او د فخر خبره ده چې خلک زموږ استادان دي او موږ شاګردان دا د خپل فخر ده ډېر مهرباني اسماعیل ور زموږ پروګرامونه یقینا زه هم ستاسو ډېر شکرګزار یم چې لس یولس کاله تاسو چې کوم زما دا ګډې وړې فلسفې اورېدلې دي که د شپې وي او که مازدیګر وي او که ماښام وي نو یقینا چې موږ هم تاسو نه ډېرې توانایانې اخیستې دي او ډېر اکسیجن مو نه اخیستی دی او بیا به دوباره په تاسو ویشو نو تاسو بالکل زما هغه لیسنر کې چې ما له مو هم ډېره حوصله راکړې ده او څنګه عبید الله احساس او دغه ټول وروڼه هغوی څنګه دي ښه دي جي هغوی زه بره یم د چت د پاسه یم او د دنیا د ښکته ما ته یاد وي زه ښکته په ریډیو باندې پروګرام اورم نو الان چې د کومې دا ملایي د وخت د کېږي ډېر نه راسره کله کله ویښي نو when زه واورم
ځکه چې هغوی ستاسو ډېر ارجمند دي ستاسو د غږ اورېدو ارجمند دي ستاسو ډېر خوښي او تاسو ته ډېر مینه محبت ډېر مهرباني تاسو به ماته ډېر مینه بالکل زموږ بچي دي او زه پرې هم فخر کوم چې ما کله هم داسې په راډیو باندې مقابلو انعقاد کړی دی نو یقینا چې عبیدالله دي پکې هغوی پکې انعامونه اخیستي دي او ډېر قابلان دي اگر چې ډېر واړه واړه ماشومان دي خو هغه ستاسو تربیت دی چې په وړوکوالي کې هم هغوی چې کوم دی نو ډېر څه زده کړي دي او زموږ پروګرامونو ته ښکلاګانې او رڼاګانې او ځلاګانې رابخلي دي څنګه چې تاسو پابندۍ سره په کلونو زه اورېدلی یم نو همدغسې ستاسو چې کوم بچي دي زموږ روحانونه بالکل جی بالکل موږ چې نن هم داسې په دې ریډیو باندې ټاپک حوالې سره خبر راکړي نو بس تاسو هغه لږې لږې خبر باندې زموږ ګزاره کړي او هغې نه چې کوم دی نو ښه ناڅه راغونډو او مینوال به نن چې کوم اواز زما اوري په دې چینل والا ناویل هم اریان خو زه مینوال ته وایم چې دا ما هر څه چې کوم دی نو لکه داسې ښه کسان مې زده کړي دي په دې کې بیا نور ارجیګان هم راځي لکه د هغوی نه موږ زده کړه کړې خو اولنی استاد زما ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب دی چې زما ژوند چې کوم دی الله پاک بدل کړی او دوی بدل کړی دی دا زه په هر میدان او په هر ډګر باندې وایم دا ستاسو حسن نظر دی اسماعیل ورور زموږ لپاره ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده او ډېر خوشحاله شو چې ستاسو اواز مو واورېده ډېره مننه اسماعیل صاحب ستاسو ډېره مننه او دې وخت کې د ټیم راټول یو جهان مننه او دې وخت کې کوم مینوال چې دا پروګرام او یا که زما مشران بزرګان دي که زما ګلالي ماشومان دي که زما همزولي دي که زما کشران دي که زما هغه حیاناتې عزتناکې پښتنې خویندې او میندې دي یا زما هغه شپېڅونه خویندې یعنې ماجونه خویندې هغوی ټولو ته د مینې او د خلوص تک سلامونه او ټیم راکول یو جهان یو جهان ډېره اسماعیل ټیلر صاحب ډېرې خوږې او درنې خبرې وکړې ګوره چې بل ملګری موږ سره ډاکټر صاحب جی 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 السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی روډ میں څوک ته و د کوم ځای نه دی زه پیجري زه مرزل خان جی چې خبرې کوم ماشاءالله ها ډاکټر صاحب ته په 105 دراتو ارشاله په خیرانی استلمی شو ډېر مهرباني په الله ګران شي ډاکټر صاحب خیر دی خیر دی دای سونو مو غسته مرزل خان جی جی صاحب څنګه حال دی دا خو مې راډیو لګاو نو ما ډاکټر صاحب خبرې مې درته واورېدې ما ودا خو به ډاکټر بس اجي صاحب د ستاسو مینې دي چې الله مو ګټه لکي دا خو زیات خوشحالي وه ځکه دا زموږ چینل دی په دې کې خو مونږ ډېرې هلې ځلې کوو بالکل خان چې تمرین زموږ کشر دی مونږ په دې لکه ارنګه د حجرې مجلسونه کوو واږه کوو تا باندې خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې ته راغلې بس اجي صاحب دا ستاسو مینې دي زه ډېر زیات ستړی وم او پوره شپه مې یو 15 منټه هم خوب نه دی کړی بعض وخت سړی چې ته معمولي دغه وکړي خو دا ده چې د سجاد رور دي خیر دی سجاد رور دي او سجاد رور دي زه ووایي اوړي مې خوبونه ستا یادونه ستا فکرونه دي اوړي مې خوبونه ستا یادونه ستا فکرونه دي او د فکر په کارځاګم یاره تا زما نه وړي دي واه ډېر ښه او یا ستا په در کې ناسم ستا خدمت کوم دا ستا په در کې چې زه ناسم ستا خدمت کوم ټول مې ستا په در کې تا پسې جوړلي دي ډېر زبردست نردل خان وایي چېرته به قبولې شي نردل خان وایي به قبولې شي ډېرې وظیفې مې د الله په نوم ورکړي دي ډېر زبردست بالکل ایسے پتا سوزم پروګرامونه ښایسته یي ستاسو شکریه ادا کوو چې له سیولو کاونه زما د ګډ وډ فلسفې تاسو چې کوم نو اورئ زموږ حوصلې زیاتوئ او موږ له داد راکوئ ډاډګرنه راکوئ نو حاجي صاحب ستاسو دروند راتګ یو جان مننه ډېره مننه حاجي صاحب د وخت راکولو ډېره مننه ډاکټر صاحب جی ډېر وعلیکم السلام ما دا اواز دې چینل دې پینل چا وګوري ترسي ټول ته ما د مینې خلوص ډک سلامونه والسلام وعلیکم السلام ډېر مننه مرزل خان جی صاحب راغی ډېر خوږې او درنې خبرې وکړې ګورم چې بل ملګری موږ سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دا خوږ اواز د چا دی او د کم کرینه دی نو روز خبرې کوم د جانګله او سر دې تاسو دغه کټ سره نه د څه نه تاسو اواز سره په ریډیو باندې نه راځي اسماعیل وایي کټ سر دې نیمه کټ نه پس اواز کټ سر زما په خیال اوس به صحیح شوی
نګدن کې ځان چلی کی سره جی نه نت صحیح دی کولاو دی د خیره سره نوروز رو څنګه لې خی ډاکټر صاحب جی جی تاسو د خیرانه ورکلې او ستړي مشي وایم ډېره مهرباني او هغه دا خبره مو کوم راځي چې هغه تاسو کې پکان کې د تر کوم باندې نو ته کوم څه راځي بس دا تاسو مې نوروز او تاسو لسیولس کاله زاورېدلې ما او تاسو په شکریا دا کومه چې تاسو مال دا جذبي داسې تاندي او ځواني او هسکي او لوړې ساتلې دي نو تاسو یو جان مننه ډېره مننه تاسو د مینې جی دا څه کا حقیقت راځي موږ هغه الفاظ خبره نه لري جی موږ تاسو شکریا دا کو دا دومره خوشاله الله پاک نصیب کا نو وای تاسو ته د مینوالو ته جی تاسو د خپل قیمتي وخت هم دی هغه موږ ته راکو هغه ګټورې خبرې موږ ته وکړي چې په هغې باندې زموږ ژوند زموږ د مینوالو ژوند هغه بدل شي تاسو نوروز اوس تقریبا څو کاله زما پروګرام اورېدلی سر دې زه پوښتنه تاسو کله نه سر ډېر وخت نه اورم هغه پروګرام ډېر وخت نه اورم او کله درته چې تاسو د پروګرام نه څه د کړی دي نو دومره به موږ د بل چانل نه ذکر لکه چې د ریډیو ته واپس راتل چې کوم دي نو هغه تاسو د پروګرام په وجه باندې و ډېره مهرباني دا بالکل زما لپاره ډېر د ویاړ او د فخر خبره ده چې داسې قیمتي مینوال چې کوم دی زما حوصلې همیشه مطلب دا چې مضبوطې ساتلې دي دغه وجه ده چې موږ الله پاک بیا چې کوم دی ځای کې ما خیال دی سره لاین ډراپ شو د نوروز یو جانمانه جانګیرینه ډېره مننه جی یو جهان مننه السلام علیکم الحمدلله رور مې څوک دی کوم ځای هغه کوم چې موږ هغه ما پروګرام وګورم سماجی هغه تاسو راولي وا شخصیت جی جی ان شاء الله راولي به خدا را تخبره به جرګلو را سره لګاو کوي جی زه هغه کوم تکسلانه کوم بابا کلی نو بابا کلی ټکسلانه بابا کلی او جی هر کله راته وایو خپل حجره پروګرام کې او نو دا خو مهرباني ما خو ټول یو مې دا خو ډاکټر صاحب چې دې خو ډاکټر نه او مې پته کو جی بالکل حکیم هم دی ډاکټر هم دی شاعر هم دی ادیب هم دی فلسفي لیواله غنی خان لیواله فلسفي دا فلسفي لیواله دی د دې خو د مذهبي خیالات ولا شعرونه نه لکه سبق چې ورته مونږ وایو بالکل دی بالکل حاجی صاحب پروګرام کې هر کله وایي جی حاجی صاحب بابا حاجی صاحب پروګرام کې هر کله وایو نو بس مهرباني خو تاسو ما دورم پروګرام خو ما دا نو چې تاسو مو شعرونه نه بغیر خوجي صاحب نکی زما لزر غزل یو نظمونه دي پښتو کې زه خو شامل شو خو دا جواب خورول ان شاء الله کتابونه مشتاجي صاحب او تاسو یو کلام مو وایو ان شاء الله نو زه دا یو شعر وایم ارشاد وای ارشاد وای ډېر خوند مو کی وای نو دا خو دا روان دي نو بس یا چې لغوي نو ما هو راځنه مو خو تمام دې سره شوق دې لکه شاعر سره کنه صحیح نو زما خو دا لغوي چې زما د قام د بیوسه پسره مې را باندې نن قد وستا وربار نظر شبنم وریږي زما د قام د بیوسه پسره مې را باندې نن قد ستا د ریبار نظر شبنم وریږي واه او ستا د ګلرنګ بدن د پشم باران راغی دلته زما د ملک په ګیورشو باندې بستم وریږي ډېر ښکلی دي صاحب او د پښتنو د خوار چمن په مړاوي شوي غونچو او ستا د تازه لبانو فرقه د اعظم وریږي د پښتنو د خوار چمن په مړاوي شوي غونچو ستا د تازه لبانو فرقه د اعظم وریږي او نن د خوارانو غریبانو په زعفران د جبین او ستا د ګلګون رخسار پونره دم په دم وریږي ډېر زبردست نن د خوارانو غریبانو په زعفران د جبین ستا د ګلګون رخسار پونره دم په دم وریږي
او چې د بندیزو کوم دی کو هغه راڼې د 9 ګرام اورېده اوس لاشنغر واڼې به څوک بندوي واه واه د بندیزو کوم دی کو دې غبات بند کړو دې راڼې که نه بالکل دا داسې یو ځان د کیسه دی جی 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 دا 9 ګرام راڼې چې ولکه جی جی نو چې د بندیزو کوم دی کو هغه راڼې د 9 ګرام اورېده اوس لاشنغر واڼې به څوک بندوي ډېر زبردست لاشنغر رابات دې اخیسته ولکه صحیح او پښتانواله نن قطار دي د تنظیم په اسمان اوس که د لر وي که د بر زاڼې به څوک بندوي واه او چې سپي ازاد وو کاڼي بند وو هغه بل موسم وو اوس شوه ګرمي ده یو بدلون کاڼي به څوک بندوي ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست او نو بس دا مې تا ورته وویل خو ډاکټر صاحب خبر شوم درته بیا رابطه وکړو حاجي صاحب دا خو تا ډېره ګرانه شاعري وکړله او یقینا چې دې نه بالکل دا ښکارېږي چې ښه زبردست ذوق ته دی ښه زبردست شوق ته دی او د زړه دردونه دې چې کوم دی نو موږ سره دې هغه شعر کړل شریک دې کړل نه ما ته پته نه وه چې تاسو شاعري ستاسو پروګرام وورم خو لکه د ډاکټرۍ په حساب که نه صحیح صحیح جی د طب په حساب خو د ډاکټر صاحب د ژوند بلا اړخونه دي شاعري حافظ هم دی قاري صاحب هم دی خبر شو چې دې کې خلک خبر کړي که نه ډاکټرۍ پراپګنډه ډېره کوي خو د شاعرۍ حاجي صاحب هغې کې یو مسله وشي که نه ما 10 کاله ادبي پروګرامونه وکړل په 10-12 چینلو دا تاسو چې ما تاسو شعرونه په کار ورکړي نو احساسو کې چاپ کېږي که نه لکه حاجي صاحب زه د وزیر اعلی اوس خیبر پښتونخوا نه یوه ډیپټی یم او اجمل خټک بابا دا زموږ چینل دی سلامدار باندې حاجي صاحب او ناس انشاءالله تاسو چې زما مهرباني ډېره مهرباني موبایل پیسې نور نه خرڅ کوو خیر پروګرام اورو تاسو جواب درکوو ښه جي ډېره مهرباني الله پامان الله ګران شي جی دا حاجي صاحب سره داسې علمیه شوې ده چې هلته 19 کاله چې کومه پروګرامونه ادبي نو دا کال دوه چې وشو نو دې کې هغه 2 غنټو کې زه 1 غنټه کې ادبي پروګرام وکړم او بل کې میډیکل جی یو کې ادبي او بل کې میډیکل نو هغه اکثر به ما ناوخته شي نو حاجي صاحب ته صرف د میډیکل پروګرام پاتې شي او ادبي فلم شي خو خیر دا کمې ولو برابرو انشاءالله 0314 40 40 755 باندې ستاسو ډېرې بېطوله مینې راروالې دي کوشش کوم چې ډېر مینوال پکې ډېر زیات مینوال پکې شریک وو ځکه چې داسې میلمانه چې کوم دی هغه کله کله زموږ سټوډیو ته راځي او کله کله چې موږ ته وخت اخلو نو ډېر په ګرانه باندې مو ته وخت اخیستی دی ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب یو نوم نه دی یو شخصیت نه دی دا یو ځان له پوهنتون دی څنګه چې بابک علي صاحب خبره وکړه چې د ډاکټر صاحب خو صرف موږ د هومیوپیتھک پروګرامونه اورو نو د هغې سره سره د ډاکټر صاحب میډیکل ریسرچر دی فلسفي لیونی دی حافظ دی قاري دی عالم دی او سره چې کوم دی نو د بله تبصره نګار دی شاعر دی ادیب دی کتاب هم چاپ کړی دی خونناب په نوم باندې ورپسې اوس بل کتاب هم را روان دی ګوره به چې بل ملګری زموږ سره څوک دی ډاکټر صاحب السلام ښه د بعضې مینوالو راتلل سوي ډاکټر صاحب سم د لیوانو هغه خوب د راتلو سره بیا تښتېدلي وي ډاکټر صاحب زه وایم چې خپلو مینوالو سره یو غزل شریک کړو نو څنګه مو خوښه ده صحیح دی ته زما هغه غزل واوروه جی چې شونډې مې لمبه شوې چې سوجام ته رسېدم شونډې مې لمبه شوې چې سوجام ته رسېدم ګرانو قدرمنو لیدونکو دا غزل چې کوم دی دا د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب غزل دی خو د بدقسمتۍ نه پکې نوم پکې د بل چا نوم پکې د رحمان بابا راغلی دی خو دا د عرفان کمال صاحب دینه غلطي شوې ده او بل ورځ ما سره خبرې شوي دي دا غزل به اوس بیا زما په نوم باندې دوی وایي دا زما د خونناب زما کتابونه تقریبا 100 نصیبه دي چاپه او ناچاپه خو زما دا د خونناب کتاب 139 لمبر صفحه ده کوم چې نن 11 کاله مخکې چاپ شوی دی شونډې مې لمبه شوې چې سو جام ته رسېدم نو انشاءالله ډېر زر به تاسو زما په نوم وماورئ خو صرف فلحال یو غیر دانسته
ستا غلطي ده چې عرفان کمال صاحب دي هم مطلب دا یې قصدن داسې نه دي کړي نو اوس په ډېر زر انشاءالله زما په نوم باندې هم وایي راځئ چې واورو زما دا غزل شونډې مې لمبه شوې چې څو جام ته رسېدم دا غزل دی چې نن سبا د پښتو د ټولو مشهور غزل دی او د لوی او وړوکي په خوله باندې هم دغه غزل دی چې شونډې مې لمبه شوې چې څو جام ته رسېدم. راځئ ګرانو قدرمنو چې په جواب باندې د ډاکټر او حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د ښکلی شان غزل شونډې مې لمبه شوې چې څو جام ته رسېدم.